ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. د الله ډېر احسانات دي. مخلوقات دا ټول د الله پیدا شویه محتاجه بندگان دي. یو حدیث کې راځي چې الله زر قسم مخلوق پیدا کړي. په یو روایت کې 18,000 راځي، خدا روایت لږ کمزوری دی. په دې کې 600 مخلوق دا په دریاب کې دی. دا 600 قسمونه دي. دا لکه مئی بیل دی، دارنګه دریابي ماران، دا دریابي زناور. په دې زرو مخلوقاتو کې الله 2 قسمه مخلوق دا امتحان له پیدا کړي. آی که یو انسان دی او یو پیره. د انسان نه مخکې په مخ د ځمکه باندې پیریان آباد کړي. هغوی به د الله عبادت کو، بیا هغوی بغاوت وکړو. هغوی به لانجې کولې، یو بل به وجل، او لانجې به د دیا په مشرۍ وي. یو به وي زه خلیفه یم، بل به وي زیمه، بل به ویل زیمه. او چې کله وینه تویږي نو الله هغه مخلوق نه خوښوي، نو الله هغه ختم کړه. بیا زمانه تېرېدله، الله ملائکو ته ویه انی جاعل فی الارض خلیفه. الله وی زه اوس د دې پیریانو نه وروسته یو بله خلیفه پیدا کوم. د خلیفه معنی ده احکامات جاری کوونکی انسان، چې دته زه څه وایم الله وی چې هغه جاری کی. قانون زما جاری کی، زما وحدانیت خور کی، زما صفات د خلکو ته بیان کی، زما عبادت وکي څنګه چې زه د عبادت مستحق یم. ملائکه ویله چې ربه ته داسې خلک پیدا کې چې هغوی به فساد کوي په ځمکه، ویسفک الدماء، وینه به توی کوي. او منګه ستا مخلوق یو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. منګه دله تعریفونه هم کو، صفت هم دله کو، او تا منو ستا عبادت کو. انسان ته څه ضرورت دی؟ الله وی انی اعلم ما لا تعلمون.
زه پوهېږم لا تاسو نه پوهېږئ دې کې زما حکمت دی الله وایي دا ولې د ملائکو اعتراض وکړو او د دې انسانه په دې پیدایش باندې د ملائکو ولې الله ته شکایت وکړو مفسرین وایه چې دا اعتراض نه او نه شکایت بلکې د الله نه استفسار کوي تپوس دې کوي چې آیا موږ ستا په عبادت کې کمی کړې چې ته بني آدم پیدا کې موږ خو ستا عبادت کې کمی نه دی کړی او یا چې دله ته غوراوالی ورکې او دا خلیفه کې او په ځمکې آبادې نو موږ آباد کا د ده د غوروالي وجه څه ده نو الله یې دې کې زما حکمت دی زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ ځکه د انسان له درې څیزونه ورکوم تاسو کې نشته یو نفس یو خواهش او یو د ده څه شیطان به ملګری دا درې کړی به ده ته ورچو د نفس کړی د شیطان کړی او د خواهشات او بیا الله وایي زه دله اختیار ورکوم جبر پې نه کوم زور پې نه کومه بیا ورته وامه چې زما عبادت کوئ چې آیا دی د دې درې اتکړو او د دې درې خواهشاتو باوجود الله وایي زما عبادت کولی شي کنی شي دې کې امتحان علم الله وایي دنیا دارالامتحان دی انسان امتحان لا پیدا کو ملائک هغه امتحان لنی دی پیدا کړي ملائک د خپل نور نه پیدا کړي انسان خټه نه پیدا کړي پیری د اور نه پیدا کړي او د انسان لا خواهش هم ور کړي عقل هم ور کړي خو بد متخودلی ملائکو له عقل ور کړي خو بد پیجنیا خو نو وس شیطان شتا او نو وس نه پښتا وسوسه وته څوک نشي اچلی ناغی د امتحان د پاره نه دي هغه صرف د عبادت د پاره دي رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه مې ځنې ملائک ولیدل هغه په سجده جبرئیل وی چې یا محمده دا څنګه پیدا ام اقرنګ دی دی د سجدې نه لا سر چوت کړی نه دی او بعضې په رکوع دي او چې څنګه پیدا دي نو په رکوع دي خو د رکوع نه راپورته شوي نه دي او بیت المعمور مې ولید او یا زره ملائک تی په ورځ کې یو ځل طواف کا او د هغې د قیامته پورې دوباره نمبر نه راتو موسی علیه السلام د الله نه یو ځل پوښتنه وکړه ویل من معک فی السما یا الله په دې اسمان کې څه څوک دي هغه یا موسی ملائکتی دې کې ما څه ملائک دي وی څومره شمار یې دی هغه 12 خاندان دی الله وی وی د یو خاندان څومره شمار دی ویل موسی چې په دې مخ د ځمکه څومره د شګو او د خاورو ذرې ته په نظر راځي نه د یو خاندان دومره تعداد دی او بیا علم ستا د رب لښکرې د رب نه ما سوا څوک نشي شمارلی او نه پیژني زیات مخلوق الله ملائک پیدا کړي ابن کثیر وایه چې د هر انسان مؤمن سره 10 ملائک صرف د حفاظت دي یو خو د لیکلو ملائک دي هغه جدا دي کرامن کاتبین چې ښه او بد لیکي د دې نه ما سوا الله وایي
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ الله گورا اے انسانا فتا بانے زما محافظین دی اللہ ویا. ابن کثیر وی لس ملائک دی دا پینزه سحر رازی ماخام زی او پینزه ماخام رازی سحر بیتزی. خود دا ملائک دا ابن آدم دا بچی سا نوی نو شیطان با کم و کندو تا اچھلے او کم زینو تا بے غرزوالے پا کم گمراہی بے تراڑاولے. نو آدم علیہ السلام چه پیدا کو ددڑان چه پیدا کرا پا حدیث کی رازیه دا پا اسمان کے پراتاوا دکی روح نو ملائکو تے اخود ابلیس را لے دا دی آدم علیہ السلام دا ڈانچین گیر چاپیر چکر ہوا چکری ہوا پا دکی سوری ڈیرو ابلیس ویلا پاڑکی اظہار خونکی سڑے منافق دے آلتا دا ملائکو پا مجلس کی دے او یا زارا کال عبادت کرے چکری ہوا اللہ وی دا عظمک تلے گم دا دا آدم ڈانچا دا ملائک امرال ابلیس امرالے ابلیس ولی دو دکی سوریو ابلیس ویلا تکبر وک او پڑکی دا تکبر رالے وی دا اللہ دسی یو ڈانچا پیدا کری چه دا پخپل نفس قابو نشتا او الکوز اغوارما نو دا طول گمراه کوم دا اولادم گمراه کوم او دام ویل گمراه کوم. دا خبر اڑکی اکڑلا اللہ تخوخ نشو تکبر وک چه آدم علیہ السلام کی روح واچاو نو آدم علیہ السلام پرنجے وک الحمدللہ ویل حدیث کی رازی اللہ و توی یرحمک اللہ پتا دے اللہ رحمو کی او ملائکو توی وی دی آدم تبا اللہ و اذ قال کلا چیویل اللہ للملائکت اسجدو لآدم اللہ ویا دی آدم تبا تمام ملائک سجدہ کوئی ملائک رالک او پا یو ظلبانی طولو سجدہ وکڑا لکه منگ چه دا جمع کو او امام اللہ اکبر ہوئی او طول پا یو ظل پریوزو دق رنگ ملائک پا یو ظل رال تمام ملائکو سجدہ وکڑا دا ولی دای دی ملائکو تا دا آدم مرتبه خودلا چه گوردان رسی عام سڑے ندے او انسان دا پیران ندے اللہ وی دا ما تا دیر گران دے اللہ وی زماو سر مینا دا محبت میں دے نو منگ تا قرآن کے وی چه تاسو ولی دا غیر اللہ عبادت کا وی او اللہ وی ولی زمانہ پرمانی پیدای اللہ وی دتا ما تمام ملائک پا سجدہ کریو او عزت دا پلار دا عزت دا بچو دے چه آدم لے عزت کرے نو دا رب زمانگا عزت کرے زکا دا مشر عزت دا دا کشر دے او دا مشر بیزتیا دا دا کشرانو دا ابلیس بیزتا شو تمام شیطانان بیزتا دا کشرانم لانتیان شو آدم علیہ السلام عزت من شو اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ قسم می دیوی دا آدم اولاد اللہ ویا ما عزت ورکڑے دیا دا آدم اولاد میں اللہ وی پا 10,000 پا 1,000 مخلوق کیا چه 400 پا مخدز مکہ دیا دلمی پا کے شرافت ورکڑے عزت من اللہ وی دا دا آدم بچے دی نو دا آغ زینے والا سلسلہ را شروع کڑے وا او بیا ابلیس سجدہ و نکڑا آدم علیہ السلام جنت کے پاتے شو
ابلیس ته وی زه ته کوزېږه فخرج وی ته وځه د الله نافرماني وکړه. ابلیس 2 کاره کړي همیشه لعنتي شو. یوی الله وی ابا واستکبره، یوی لا ویا انکار کړي د آدم د سجدې نه. د یو سجدې نه منکر همیشه جهنم ته تللی. تکبر یې کړی دا انکار الله وی داسې نه و چې دا جاهله و. نو الله پسې وروسته وایي چې واستکبره ای انسانانو ګوره یوازې انکار یې نه دی کړی الله یې ځان یې غټ ګڼلی دی تکبر یې کړی. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په متکبر سړي جنت حرام دی. الله وی تکبر زما جامه ده. من نازعنی کو مانا چا راښکله ادخلته النار زیننا باسم الله وی جهنم ته به الله ویځي. نو تکبر یې وکړو. دویمې حسد کړی و، کینه او حسد. امام قرطبي ویه چې په اسمانونو کې اوله ګناه ابلیس کړې وه او دا ګناه د حسد کړې وه، الله همیشه د جنت نه محرومه کړو. دې وجې نه روایت کې راځي چې د بنیادمانو اعمال الله د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ اسمان ته خیجی، خو هغه سړی چې د هغه په زړه کې کینه وه نو رب د اول اسمان نه د ده نه روژه اړی، نه ولا تراویح اړی، نه ولا حج، نه ولا منځونه، نه ولا صدقې، نه ولا زکاتونه. اله به الله وی عمل دې راخیږي چې د کینې نه د الله وی توبه نه وایستلې. نو یو به تکبر نه کې، یو به ګوره حسد نه کې. عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه رالی او رسول الله وفرمایل وی کو څوک په دنیا کې جنتی سړی اینی نو ویل عبدالله بن سلام ته وګورئ. صحابي وی زه پسې لاړم کور ته چې دا کم داسې عمل کوي چې دا سړی جنتي دی. وی دسه ما 3 شپې وکړې، په 3 شپو کې د ده څه عمل ما ونه لید. چې کله موږ په 3 سهار راووت ما عبدالله بن سلام نه پوښتنه وکړه چې زما نوري څه کار نه و، خو زه ستا که دې له راغلی وم چې د الله پیغمبر وی دا جنتي دی، دا ته څه عمل کوې چې ته جنت ته راوستې؟ ته تا ولیدو من کې خو څه عمل نه و نور. وی چې لږ مزل من وکړو نو ما ته عبدالله بن سلام ویله چې یا عبدالله زما په زړه کې د چا سکینه نشته. وی ما ورته ویله چې ذاک العملو دا عمل دی چې ته زموږ نه په دنیا کې جنتي کړی. چې حسد په سړي کې نه د الله نبي وی دا په دنیا کې جنتي سړی دی. پیشنګویې ورکړې صحیح حدیث نه دا ثابته ده. نو ابلیس حسد کړی، یوې د عبادت نه تکبر کړی. نو بنیادم به الله وی ګوره یو حسد نه کوي او الله وی یو به تکبر د عبادت نه کوي چې عبادت جان بوجھ کر پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا ابو ذر ته مونږ جان بوجھ کر مه پرېږده، ګوره د الله ذمه به دنه بری شي. مطلب دا یو سړی وی ما ستا نه ګوتې ویستې، الله وی د دې بنیادم نه ما لاسونه اوچت کړه، د ده نه رحمت الله وی ما اوچت کړو. چې کم سړی قصدن جان بوجھ کر دا سړی د الله عبادت پرېږدي. نورونو دنیا له امتحان لره لیږلي و، د هغه اسمانونو نه په آدم باندې امتحانات شروع دي. ابلیس قسم کړی دی چې دا بنیادمان ګمراه کوم. د ګمراه کولو ذرائع یې ولویلي. وی زه به راځم ربه عن ایمانهم کله د مخې نه وعن شمائلهم
او الله ویا کله د چپ طرف نه، کله الله وی د شانه، او کله د خی طرف نه. څلور اطرافې ذکر کړي، مخه، شا، خی طرف، چپ طرف. دې له به راځمه او الله وی شکرګزار بندگان به ابلیس ویل ډېر کم تا ته میلاو شي. الله ورته وی زما د په خپل عزت قسمي چې لأملأن جهنم. الله وی ای ابلیس ستا او چې ستا کم ملګري دي او ستا خبره مني، نه لای په عزت مې د قسمي چې جهنم د نړه کوم. او زما بندگان چې کم دیندار او صلحا دي، الله وی ستا په هغه باندې څه دلیل او وس نشي بریدی. د دې د وجې نه وی چې کله انسان الله ته سجده وکړي نو وی شیطان په سر خاورې راچوي. په حدیث کې راځي چې آدم هغې ته د سجدې حکم وکړو، هغه وکړله، ما ته وکړو، ما ونه کړله، زه همیشه لعنتي شومه او هغه د الله په رحمت کې پټ شو. نو کوم موږ د رب عبادت کوو نو الله زمونږ دی. دا څومره څه چې پیدا کړي دی صرف مؤمن له، کو دا ډول دی، کو جامه ده، کو اسمانونه دي، کو ځمکه، الله متاعا لکم ولانعامکم، دا ستا دي. انسان ته ترې پیدا علی، خو ته به یو کار کوې، الله وایي زما عبادت به کوې. نو د الله عبادت کوئ. الله منګه پیدا کړي، ګوره عبادت لیو، منګه څه فضول نیو پیدا کړي. الله وایي احسب الناس، دا خلق الله وی ګمان کیا چې دا خلق به الله ویا منګه بلا حساب پریدو. او کله وی ایحسب الانسان ان یترک سدى، الله وی ای د آدم بچیا ته ګمان کې چې منګ له به حساب له نه راځی او داسې غفلت کې زندگی دنیا کې تیرې. نو په غفلت رونو زندگی مه تیروئ. د روجې میاشت ده، دا د قرآن میاشت ده، دې کې د الله کتاب راوالی. الله دله پکې د تراو توفیق درکو. په دې باندې شکر ایستل پکار دي. په عبادت به وروسته خوشحاله. دا د عبادت اثر دی چې کله دې نیکي وکړله په نیکۍ به خوشحاله، خو چې کله نه موقع لاړه بیا به پښیمانې، خو هغه نیکي بیرته نه راځي. چې یو ځل وخت لاړ، اوس 12مه روژه لاړه، اوس کو چا تراویح کړې ده، کو چا تهجد کړی دی، کو چا قرآن ویلی دی، کو چا اسکار کړي، کو چا سه روزه لګولی، کو چا هر یو عمل کړی، بس ګټې کړي. خو چې چا کمې کړي نو ځان یې هلاک کړی. ځکه جبریل علیه السلام رالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر په دویم پاټ کې پخه کېښودله او د الله نبي په تیزه ویل آمین. صحابه وی د الله رسول تا خو داسې چرته نه ده کړې. وی جبریل رالی او ما ته وی چې تباه او برباد دي شي هغه سړی چې رمضان رالی او الله ترې راضي نه شو. چې رمضان رالی او دل الله معافي ونه کړه. زمونږ نوافل الله په فرائضو بدلی، زمونږ فرائض الله په اویاو فرضو بدلی. یو سبحان الله دی د فرضو ځای نیسي، یو رکعت مون نفل دی دا دی د فرضو ځای نیسي، او د فرض مانځه د ماخوستن دی د اویاو منځونو ځای ډکی. د اویاو ماخوستنونو ثواب الله درکوي. او په دې کې هم ډېر داسې بدبخته خلک چې د هغوی نه په خوبونو او په چکو او په نیټونو فیسبوک او په ټیک ټاکو کې روژه لاړه. نورونو دا خو څه د فیسبوک روژه نه ده، دا د الله نه د معافۍ د درخواست ده. د شپې 3 حصه شپه الله دنیوي اسمان له راځي، کما یلیق بشانی د الله د شان سره څنګه مناسب ده. د الله نبی وی په 3 حصه کې الله راکوشي اسمان ته. څه وی؟ هل من سائل هل من مستغفر. الله ویا شته دی څوک چې څه نه غواړي، شته دی الله وی څوک چې د ګناهونو بخښنه الله وی غواړی چې بخمه.
او دا د ځوان بچی پروت او دا پکې د ماخوستن نه واله وایي د سهاره پورې په بعضو اجرو کې چکه کیږي. نو مړه په دغه کور به رحمت راورېږي کو لعنت. او یا پکې ته ناستې او نیټ او کرکټې ګورې یا پکې ریسلینګې ګورې. ورونو ګوره یهودو چې کم سازش و او ابلیس چې کم قسم کړی دی ګوره هغه پوره کوي چې خلک راکاږي ځان ته. الله ته وایي پیدیم راولم په سورلیم راولم او الله وایي دیو ته په صراط مستقیم کې کینمه دا خلک ګمراه کوم پرېږدمه نه. اوس وسوسې ورچې خلک وایي په رمضان مبارک کې حدیث کې راځي شیطانان یې تړلي. اوس دا مړي په دې روژه کې ډېر وشوکو په بوزه کې په دې روژه کې پانات کلي بازار کې وایي 15 جنګه خو دا فرض دي او 15 خو به پوره کو او پورته چې هر څه وکړه او دا به وایي زه روژه مېمه او دا به وایي ما د قرآن تلاوت هم کړی پېشمنۍ مې هم کړی په داسې روژه به څه تندر راواچي چې ته د مسلمان بېعزتي وکړي. کعبه الله وایي ورانه که دومره نه خفه کېږم خو الله یې ګوره د مسلمان ګریوان ته چې لاس واچوې لکه کعبه چې د 70 ځل ورانه کړي. دا الله ته ډېر ګران دی دا بني آدم. دا خو ما ورته سپک دغه عظمت ختم شو دغه قدر ختم شو دغه محبت رورولي ختمه شو دغه عزت زموږ د زړونو نه ووت. څه ویستلو ګناهونو. انسان ګناهونو کې لت پت دی لاس په ګناه اخته دي سترګې د ګناه نه ډکې ژبه په ګناه ده دماغ د ګناه دي غوږونو باندې ګناهونه دي خیر نه خورېږي بس ټول شر دی او فتنه ده. نورونو دا د عبادت میاشته د رب کائنات عبادت وکړئ الله په دې میاشت کې راضي کوي. ځان په الله باندې ورتاواني که چې په دې کال دې څومره ګناهونه کړي. رسول الله سلام فرمایي چې د یو سړي د سترګې نه دا اوښکه لاړه اوښکه الله وایي زما د یېرې جهنم پې حراموم چې ته صرف د الله دپاره وجاړې چې او ربه ما کمود کړی ما ګناهونه کړي او ما اوس الله ځان وپېژندلو چې ما ته خفه کړی. نو چې مړه په روژه کې هم تاسو د ځان غم پیدا نه شو ستاسو د خپل اصلاح فکر نشته. نو ته پوه شه ګوره چې په بدبخته لیست کې لیکلی چې ستاسو روژه کې غم نه پیدا کیږي. نو نوجوانان یې وایي نن سبا اکثریه مجمع دا د نوجوان ده او اکثر د نوجوانو زنانه ده او غیر په دقه خلکو محنت شروع کړی. په فیسبوک کې ولا خپل مولان پیدا کړي په نیټ کې ولا خپل خلک پیدا کړي او ته داسې شبهات ورچوي. کله ورته وایي مړه تراویه وایي دا قرآن کې نشته دا وایي حدیثو کې نشته دا وایي ابوبکر نه دي کړي دا وایي عمر نه دي. ما ته اوس یو کس ویله مازدیګره وایي یو کس وایه چې دا تراوی نه په قرآن کې شته نه په حدیثو کې شته نه صحابه وکړي. ما الله ستا خبره منو نه قرآن کې شته نه حدیثو کې شته او ته چې وې صحابه و نه دي کړي زه د ستا سه ولاړ یم صحابه هم نه دي کړي. خو زما هم یو سوال دی دا کومه کلمه چې ته وې لا اله الا الله محمد رسول الله دا په قرآن کې نشته او زه تا ته وامه زه نه منم ته ماته ثابت که. لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې ته وې دا د قرآن نه ثابت که. زه دا پرېږده ته وې مانځه کې 14 فرض دي دا د قرآن نه ثابت که یا د محمد رسول الله نه ثابت که یا د ابوبکر نه یا د عمر نه یا د عثمان نه یا د علی نه یا د یو ادنا صحابي نه. زه نه منم څوک یې ثابتولی شي نشي. دا خو که داسې هره مسله الله قرآن کې کولی او دا ویلی چې مونځ هم کوئ په ماسپښین کې به هم کوئ او 14 به فرض کوئ
څوارلس به واجبات یې، دا به مستحبات یې، دا به پکې سنت یې، نو قرآن به دې په څو جلده کې ګرځولی. قرآن خو غټ غټ ټکي وی ویقیم الصلاة، مونځ کوه، بس اوقات یې نه دي ذکر کړي چې سهار په سهار کې کوه، ماسپښین کوه. نه دا فتنې دي ورونو د بعضې خلکو باندې را روانې دي او نوجوان نسل به دا فتنې وی. او یاد یې ساته په کالج او یونیورسټۍ په طلباو باندې د دهریت محنت شروع دی، د الله د وجود نه انکار ته روان کړي چې د الله وجود نشته. دا عقیده دا د مکې د مشرکانو وه، دې ته د الحاد عقیده وایي. د الله په پیغمبر اعتراضات کوي. نو داسې اعتراضات شبهات دا خو کو تا ته ما شروع کړله نو والله اسلام به هم ثابت نه کړي. دا خو الله هر فن له خپل خلک پیدا کړی، قرآن یې رالیږلی. الله وایي دې له ما خپل خلک در ولیږو، د قرآن د تشریح دپاره رسول الله را ولیږو. د هغې نه وروسته بیا صحابه پیدا کړه، بیا تابعین دي، بیا ائمه کرام دي، بیا مفسرین دي. زه تا ته په پښتو کې وایم هلکه ډاکټر دی او هغه د زړونو ماهر دی، او یو سړي په سترګو کې فرق دی او د زړه ډاکټر لتلی. هغه به ورته وایي چې لکه زناوره ما خو د زړه د ډاکټرۍ کورس کړی، ډګري مې حاصله کړې ده، خو ما خو د سترګو نه ده، منډه د سترګو سپیشلیست خو پلانی دی. په قرآن کې خپل سپیشلیستان الله جوړ کړي، د تفسیر خپل سپیشلیست دی، د مسائلو د استخراج خپل سپیشلیست الله پیدا کړي، حدیث الله خپل خلق پیدا کړي. مفسرین مسائل نه بیانوي، محدثین مسائل نه بیانوي، هغوی مسله فقها بیانوي. سټور دی په بازار کې، سټور نه ته سودا رالیږ، هر قسمه انجکشن ګولۍ شته، خو هغوی سره علاج نشته. د محدثینو سره هر قسمه حدیث شته، خو مسله درته نه ښیي. مسلې له به امام ابو حنیفه له ځي، شافعي له به ځي، احمد له به ځي، مالک له به ځي، اوزاعي له به ځي، سفیان ثوري له به ځي، ابن سیرین له به ځي، عبدالله بن مبارک له به ځي. هغه وایي د دې سپیشلیستان ځان لدي، هلته لاړ شه. منطق یو فن دی، د منطق خپل سپیشلیست دی، هر سړی ځان له پیدا کړی. نو وروڼو ګوره په دهریت ځان له محنت روان دی، خلک دهریان کوي. امام ابو حنیفه له یو سړی رالی دهري و، د الله د وجود نه منکر و. ویله زه ویل الله نه منم، ما له دلیل، قرآن خو یې زه نه منم، محمد رسول الله هم نه منم، ملائک هم نه منم. نو چې قرآن یو سړی نه مني نو ته خو آیات هم بې نشې ویلي. هغه زه منم او نه، حدیث خو ځکه نه منم چې رسول الله نه منم. هغه وی حدیث ته کښېنه، ویل ستا نه مخکې دی بل تپوس کړی، دله جواب ورکوم بیا ستا جواب کوم. ویل ده څه تپوس کړی؟ ویل دا سړی راغلی دی او ویل دا وایي چې سمندر کې یو کشتۍ ده، نه پکې ډریور شته، نه پکې کلینډر شته، نه پکې مزدور شته. هغه سر ته ووتله ډکه شوله، بغیر د کلینډره، بغیر د ډریوره، بغیر د مزدوره. او ویل بیرته دې سر لراله او سامان یې ټول کوز کو، نه ډریور شته، نه کلینډر شته، نه مزدوره. بیا هغه سر له لاړه. ویل دا خو هسې خر دی، بغیر د ډریوره، بغیر د کلینډره او بغیر د مزدوره کشتۍ څنګه روانې، څنګه یې تشې؟ نو ویل ته خو ځان ته خر وې. ویل خره دا دنیا کشتۍ ده، دا سهار کیږي چې او دا ماښام کیږي چې، او ویل دا نمر چې راخیږي، او دا سپومۍ چې ډوبیږي، او دا ستوري چې د شپې راخیږي، او دا روح په انسان کې اچلی شي او بیا مړ کیږي. او ویل واقع چې زه خر ومه، ویل کلمه راته ووه زه د الله د وجود نه منکر وم. ځینې خلک خو په دلایلو نه پوهېږي. اوس که موږ چاته یو قرآن او حدیث آیات ووو، اوس به ته زه تشه عربي ووامه،
او زه به د قرآن آیات ووایم چې الله وایي لا تقربوا الصلاة، الله وایي مانځله مه راځئ. قرآن کې دا آیات دی. داسې خلک شته هغه وایي بې اودسه سجیده، بې اودسه جنازه دا روا ده. اوس به دا مسله زه وکړمه، حوالې به هم د کتابونو درکم. زه خو به ووایم ته به وایې چې سم کار یې وکړو، جنازې د اودسونو نه خو اخلاص کړو. زه خو به مشهور شمه، ټیک ټاک ته به م وخیږم، فیسبوک کې به مې د دې خپله زما آی ډي به م مخکې شي، خو ګوره امت به زه تباه و برباد کړم. د الله په مخ کې به ودرېږې کو نه، او د الله مخې له به ځې کو به نه ځې. ته خو شارټکټ یې لګې او ته ټیک ټاک یې جوړې او د امت نوجوانان ګمراه کې، خو د رب کائنات مخې له به ځې کو به نه ځې. ورونو الله علما را کړي، په دې علاقه کې مدارس را کړي، باجوړ الله د دین یو چمن پیدا کړی، د تبلیغ محنت پکې دی، صلحا نیکان خلک پکې دي، جوماتونه الحمدلله آباد دي. دا خپل علما و خپل مشران او دا خپل صلحا او پسې لمن او پسې ون خلی ځان په جنت ته ورسوه چې ګوره د دې فتنې سیلابونه دې چرته ونه وی او د الله د عبادت نه دې محرومه چرته نه کي. نو عبادت ته لږې ورځې کم چې محنت دی لږې ورځې پاتې دي. نوجوانانو ته دا درخواست کوم د الله دپاره چې تاسو یو قرآن کریم ته لږ کښېنئ. قرآن د پسې منګه کورونو ته درننیست، افیمونه چالو دي، لوډ سپیکرې چالو دي، صحیح ده، خو بیا هم د خلکو ذهن فاسد دی. چا په ډم اعتراض ونه کو چې ولې ډمچوري په تیزه لګیا ده، په لوډ سپیکر د مولا اعتراض دی. په ګاوان کې د ډم دی او په واده کې اتشبازي وکړه، زه به درته ثابته کړم چې دا د هندوانو ډوډۍ ده او د حدیث نه ته وله روانې، او الحمدلله زه ترې منع کېږم. په هغه د اعتراض ونه کو، تشکیل دې پسې ونه کو چې ته خو هندوی، لاکټ یې ورچئ، مولانو ته یې ورچئ، اجیانو ته یې ورچئ، تمام کتابونه وی یہ ہندوانہ رسم ہے، جس نے بھی یہ عقیدہ رکھ لیا وہ ہندو ہے. کو د چا د عقیده وه چې په دې لاکټ ارچولو کې د اجي ثواب دی، نو وایي دا سړی پسې اسلام نه خارج دی. فتاوی دارالعلوم دیوبند وګوره، هغه ستا غټ غټ علما دا خبره کوي. جینۍ ولکې اوس کېنولی، بله ورځ ما تاسو ته مخکې یو ځل په دې منبر خبره کړې وه چې اوس هم په دې ودونو کې هلکان راویستل او انشاءالله تعالی یا به مړي یا به ژوندي ناوې به م راوباسئ. کوروي م نیم سله بیا راته بل نوم کېده وه، او بله ورځ یې باجوړۍ را ایستلې ده او په فیسبوک کې تصویر شیر شوی، وایي پېښور ته یې ودوله، اوسه کېنوله کو نه. ورونو کو مزې هم د پسې درسس کو، انقلاب کې علما لاړ، د تبلیغ محنت لاړ، حالات ته دې وګوره. د بازار ښځه دې کمه شوه کو ډېره، مارکیټونه دې ډک شو که نه. دې علماو ته دعا کوئ، دې تبلیغ والا ته دعا کوئ، په دې کورونو کې چې دا سپینګیري دي د دې احترام کوئ. کو دا خلک نه و والله د الله رحمت دروازې به په ځان پسې بندي کړي. دا خو د رحمت اسباب دي، نو دا د رحمت اسباب په ځان پسې مه بندوئ. قرآن ته نوجوانان غاړه کېدئ، چا لفظي قرآن نه ویلی، کو په کلي کې د جومات دي، کو امام دي، کو قاري صاحب راځه 15 منټه ورکه لفظي ترجمه، دا لفظي قرآن ووایه، قرآن دې ویلی لفظي ترجمه وکړه. د قرآن ترجمه فرض ده. هسې چې ستان الله تپوس وکړي مړ شي. اوس خو ناګهانه مرګونه دي چې ربه سې موږ ته ووایه چې تاله ما د آدم بچیه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امته، تاله ما 114 خطونه در لیږلي وو. قرآن کې څو سورته دي؟ 114. 3666 دا مې الله وایي مضمونونه در لیږلي وو. دا پکې آیاتونه دي، په هر آیات کې بېله مسله ده، په هر صورت کې بېله مسله ده. الله وایي کم خط دې کتی،
فاتحه دې کتې وه څه مې پکې ویلي څو خبرې مې کړي د څه نه مې منع کړی وې سورت بقره مې در لیږلې وه زما د بندګانو نه یو بنده و د هغه نوم عمر بن خطاب په 10 کاله کې بقره وویله 10 کاله په یو سورت په ترجمه ولګول بچی را پاڅېد عبدالله بن عمر په 8 کاله کې بقره وویله زما ځوان د ټیک ټاک نه خبر دی د ریسلنګ نه خبر دی د کرکټ د نومونو نه خبر دی په فیسبوک پوهیږي او د سورت فاتحې ترجمه نه ورځي چې ما طرف څه وایي سورت بقره کې امام قرطبي وایه چې په سورت بقره کې زر احکامات د الله دي زر پکې داسې خبرې دی الله وایي په دې خفه کېږم دا مه کوه ما ته تاسو دا ټوله مجمع د مولانا ما سیوه ما ته ووایه چې 5 پکې داسې دي چې الله وایي کوې او 5 پکې داسې چې مې کوه زر خو ډېرې لرې دي ډېره جدا خبره ده د زرو نورونو د قرآن نه ډېر لري و کم از کم ژوند الله را کړی اخیری خبره کوم عمر چې د سړي یو عالم وایي 50 سال شي په دې 50 سال کې 25 سال دا د خوب دي د خوب په حالت کې الله تپوس نه کوي چې ته څه کوې او څه نه کوې 25 سال دا د ایښي دي په 25 سال کې دا د خوراک د سکاک د ستا د مزدورۍ ستا د ذمهدارۍ ستا د هرشه درشه کوره د دې اوقات یې تیستلي دی یو عالم هغه ټیمونه ترېنه وباسه ټوټله په ورځ کې نیمه ګینټه ټیم دا د 5 لمونځونه دی او په کال کې یو ځله په میاشت کې روژه ده یا 29 یا 30 ټولې را جمع کړي د انسان کل عبادت د 50 سالو 2.5 کاله دی 2.5 کاله عبادت بنده نشي کولی ټوټل عبادت زمونږ 2.5 کاله دی دا نور ټیم تپوس الله نه کوي 25 په خوب کې تلې دا 25 کاروبار کې سار ځه خپل دکانداری کوه الله نه منع کوي زمینداره کوه نه منع کوي الله وایي 5-6 ګنټې دې دکان کې تېرې کړې نو د ماسپښین جمع له خو راشه که نه ته 5 منټه به جمع نشې تېرولی ښه د ماسپښین نه مازدیګره پورې ناست دی نو ته 5 منټه د مازدیګر ټیم له نشې ورکولی زمونږ د منځونو حال څه دی ته وایې ګنې په روژه کې فرض دی هغه له رامنډې وایي او چې بوزه شوله جومات به داسې خالي بس یو 2-3 سپین ږیرې به خوار امام سره ولاړي نور به څوک نه نورونو ټول عمر هم 2.5-3 کاله د عبادت د رب دی کو کېناستې ځان له په یو ګوټ کې سوچ دې پرې وکړو نو په خپلو ګناهونو به وجاړئ چې دا زه څه کومه او کو ته وې چې زه په مرتبه به کامیاب شم نو په مرتبه او په باچاهۍ به فرعون وتی وې هغه ویلي انا ربکم الاعلی د الله ربوبیت یې مسنه منو وې زه رب یم کو په مال کامیابېدلې نو د قارون چابیانې به قچرو ګرځولي خو الله یې ګوره مال نشي کو ډېر هم دله درکمه نو الله یې کامیابېدلی نشي او الله ویه که په مرتبه کامیابېدلی نو الله ویه حامان به کامیاب شوی وی او یا به ابولهب په قومیت کامیاب شوی وی یا به ابو طالب په تروالي کامیاب شوی وی چې د محمد رسول الله 6 کاله خدمت کړی 6 کاله خو الله وی نه خلاصې په عبادت دی او الله اخلاصې د قرآن په صراط مستقیم کې دی قرآن له غاړه ورکوي نو جوانان هم قرآن ته کښېنئ بوډاګان هم ورته کښېنئ دا یو د عبادت میاشته تراویح هم ښې په پابندۍ کوئ دومره ټیم پرې نه لګي صحیح ده تراول هم راځئ اوس چې دا کم نوجوانان پکې وو کم بوډاګان تاسو د حاجي صاحب نه کمزوري وئ الله موږ له څومره ښایسته رسخت راکړی الله وایي که په ولاړی نشې په ناسته کوه الله یې که په ملاستی نشې ډډه ووستنې ته کو ډډه نشې والی څمله رکوع او سجده کې سر راپورته کوه خو الله وایي ما ته دا مونځ ډېر خوښ دی دا مونځ الله وایي کوه مونځ د الله ډېر محبوب عبادت دی او رسول الله سلم چې د دنیا نه تو 2 خبرې وکړي یو مونځ امته د مانځه خیال وساتئ مونځ خراب نه کوي او یو امته ستاسو ما تحت چې کم کشران دي وایي په دی ظلم مه کوئ
ستا غلام دی، ستا زمیدار دی، ستا کشر بچی دی، ظلم به نه کي، هغې له خپل حقونه ورکړه. دا د پیغمبر اخیری د مرګ خبرې دي. او رسول الله وفرمایل وی زما امت به اول مونځ ضایع کي، برباد بیږي. نو چې مونځ ضایع شي او برباد شي نو زموږ د مانځه حال ته ګوره، نه راته د رکعتونو پته لګي نه د څه پته لګي. نو به هر کیفه جومات ته هم راځئ، مونځونه هم کوئ، تنقیدي نظر پرېږدوئ، ګاونډي سره ښه سلوک کوئ. رسول الله سلم له صحابي راغلی وی چې ما سره یو ګاونډي بد کوي. نو رسول الله سلم ورته وایي چې هغه څخه کوي او تم وڅخه کوي، دا خو بدل دی. او الله وی احسان دا دی وی عبادت چې هغه بد کوي او ته وڅخه کوي. صحابي وی د الله رسوله جنتي به څوک د الله پیغمبر وی د ګاونډي نه یې تپوس وکړه، کو ګاونډي خوشحاله دی سړی جنتي دی، کو ګاونډي تی خفه دی نو د جنت نه خفه کې نشته. مونځ یې ورته ونه وه بل عبادت. ولې په حقوق الله کې په حقوق العباد کې ګاونډ را مخکې کړی. نورونو د ګاونډ خیال ساتئ، د یو بل سره د ناستې پاستې خیال ساتئ، او چې په یو تالي کې وخوري د سپي په شان په هغه کې لتې مه وه، امتیاز یې پکې مه کوه. چې یو سړي د باندې احسانات کړي، ښه سلوک د سره کوي، نو الله وی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. د الله نبي وی د ښو بدله ښه ده، خلکو له ښه ورکوه. ښه اخلاقو باندې موږ ژوند تیر کړو، په ښه سلوک باندې ژوند تیر کړو، ګاونډ ته چېرته خوله ور وانه چو، ګاونډي نه خوشحاله و. د الله نبي وی جنازه یې راوړله، ویله وجبت، بله یې راوړه ویل وجبت. عمر ویل څه شی واجب شو رسوله؟ رسول الله سلام ورته وایي د دې یو جنازې تاسو صفت وکړو الله وله جنت واجب کړو، د دې بلې جنازې تاسو ګاونډ ته خفه ویه الله وله جهنم واجب کړو. انتم شهداء علی الله، تاسو د الله د پاره ګواهان یې وی په مقدس مکه. الله وی چې ابن آدمه ته ورته ښه ووې ما ورته ښه ویلی، او چې تا ورته د آدم بچیه بد ووه الله وی زما په نظم بد دی. نو ګوره په ګاونډ کې داسې ژوند مه تېروه چې سال له خلک وایي مړه سم کار وشي چې د دې په من نه خلاص شو. په کور کې به زنانه داسې ژوند نه تېروي چې بیا ګیندې ویه چې ښه دی د دې خواښې نه خلاص شو، او یا د دې یور نه خلاص شو، او یا یوان ګور رالګي او د دې بل وایي د سخر نه خلاص شو، ښه دی د سړي نه وایي خلاص شو چې مخلوق دې خفه کړی. نو مخلوق مه خفه کوه، ځکه په مخلوق الله خفه کېږي، او الله چې په چا خفه کېږي نو تم په هغه باندې خفه کېږه. نو یو عبادت د الله کوئ، یو د یو بل سره معاشره کې ښه ژوند تېروئ، د جنګ جګړو نه، د کنځلو نه، د بد اخلاقۍ نه انسان عزتمن کېږي نه. د دې نه ځان ساته، عبادت بربادېږي. او آیات مې ویلی او د هغه ترجمه نشم کولی ځکه هغه نانه اوږد کېږي، خو یو حدیث مې دوه وخته وکتلو، یو کتاب مې کوتو هغه ته د پیدې په طور وام. رسول الله سلم فرمایي وی یو سړی به د قیامت په ورځ راشي، د الله نبي وی منځونه به یې کړي، او ده به روجې هم نیولي، ده به حج کړی، ده به جهاد کړی، ده به دعوت چلولی، او د ده به د یو ورځ عبادت هم قبول نه وي، ټول عبادتونه به یې بربادي. صحابه وی یا رسول الله دا څوک دی؟ رسول الله سلام وی دا هغه سړی دی چې د هغه ظاهر او باطن نه دی برابر، چې د خلکو په مخ کې بزرګ دی خو چې ګوره کور ته لاړی نو بیا د الله دشمن دی، چې په جومات کې د ځان بزر کړی دی او بار او دینداره دی، خلکو ته ځان ښکاره کړی دی، او چې کمرې ته ننوځي نو بیا فلمونه ګوري او بیا ډرامو ته ناست او بیا غیبتونه کوي او بیا د په زړه کې حسد دی او کینه ده او ګناهونه دي. د الله پیغمبر فرمایي نه د عبادت قبول دی، تباه او بربادي. نورونو ګوره ظاهر او باطن برابر کړي. دا خو موږ له اصل کې د حدیث باندې غور دی چې د علماو ظاهر برابر دی. ځکه له وامه ابي هريره به ویل یا الله چې دا علم دی نوی را کړی، ځکه له وامه چې دا علم هم نوی کړی، چې بار را باندې خلک کم ګمان کوي او موږ دننه کم عملونه کوو، هغه الله ته پته ده. دا خو الله رب العزت په انسان باندې فرده راچلي، داسې په ما راچلي، په تاسو یې راچلي. نو اسې نه چې اولین او آخرین ولاړ یې ولته وشرمیږو، نو الله هم د آخرت د شرم نه وساتي. خو په کار دا ده چې څنګه ظاهر باریو چې دقشن باطن هم برابر کو، چې عملم دا چرته خراب او تراب نشي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. درود شریف.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ارحم الراحمين يا ذا العرش المجيد، يا رب جبريل وميكائيل، يا رب إسرافيل، يا رب هارون، يا رب موسى، يا رب إبراهيم، يا رب محمد صلی الله علیه وسلم. الله ستا دربار ته ملاس نیولي دي، ډېر ګناهګاران یو. الله ګناهونه معاف کا. الله خیره خاتمه په ایمان کا. الله د جهنم د اور نه وساته. الله د محشر د سختۍ نه وساته. الله د قبر د عذاب نه وساته. یا رحمان یا کریم ذاته الله صغیره کبیره گناهونه معاف کا. الله پټ او ښکاره گناهونه معاف کا. الله قصدن نسیانن خطاان گناهونه معاف کا. یا الله ستا د عبادت حق هم نه دی ادا کړی. الله دا ټکه پوکه عبادت هم په خپل دربار کې قبول او منظور کا. یا رحمان یا کریم ذاته څومره عبادت هم چې د روژې نه مخکې کړی او الله په دې رمضان کې هم کړی دی، الله په خپل دربار کې قبول او منظور کا. الله چې په دې جمعات کې کم عبادت وشو، ستا د کلام ختم الله وشو، الله د نوجوانانو د بوډاګانو د دې کلي علاقې خلکو کې شرکت وکړو، الله د عبادت قبول کا. الله د عبادت په خپل دربار کې قبول کا. الله زمونږ د ټولو دپاره الله دا ختمه د جهنم د خلاصۍ سبب وګرځوه. الله د جنت د داخلېدلو سبب او ذریعه وګرځوه. یا رحمان یا کریم ذاته الله ته نه راضي شه. الله داسې راضي شه چې بیا ناراضه نه شي. الله د قرآن کریم درسونه اوریا. یا الله عبادتونه قبول کا. الله خوشحالۍ نصیب کا. نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکا. یا کریم یا رحیم ذاته زمونږ مشران نیک عمل کا. الله زمونږ کشران نیک عمل کا. یا کریم یا رحیمه منګ ورونه جوړ کا. الله د بې اتفاقیانو نه وساته، د اختلافاتو نه وساته. یا الله د کینې او د بغضونو نه وساته. الله محبت هم الله زړونو ته کوز کا. یا الله صحابه کرام دي په ایمان الله په قرآن او په اسلام باندې ورونه کړي. الله موږ هم په قرآن او اسلام په ایمان باندې ورونه وګرځوه. یا الله د مسلمانانو خیرخواهان هم وګرځوه. یا الله د کشرانو مشرانو د نارینه او زنانه او الله خیرخواهان هم وګرځوه. الله د خلو د جبو نه، الله د سترګو د غوږونو نه، د اعضاو د بدن نه الله زمونږ خیر خور کا. یا الله د بې خیرۍ نه موږ وساته. یا کریم یا رحیم ذاته د کومو قاریانو چې دا ختم کړی علمونو عملونو کې برکتونه واچوه. الله با عمل علمي نصیب کا. الله د مور او پلار او د استادانو د سترګو یخوالی وګرځوه. یا کریم یا رحیم ذاته کومو ملګرو د ختم کې شرکت کړی الله د زړونو حاجتونه وله پوره کا. الله د دوی په بچو کې الله علما او صلحا پیدا کا. الله په دې ګاونډ کې په دې کورونو کې الله علما پیدا کا. الله با عمل عالمان پکې پیدا کا. الله صلحا نیکان پکې پیدا کا. یا کریم یا رحیم ذاته الله ستا دربار ته ملاس نیولی بې دره مه رسخوتوه. بله دروازه هم نشته الله بل دربار هم نشته دی، بل د جړا او د فریاد ځای هم نشته دی. الله تا ته هم ګناهګار لاس نیولی دی. یا رحمان یا کریمه عبدالله بن مسعود جومات کې ناسو. یا رحمان دا الفاظ د خولې نه ووتله چې ربه تا راته حکم کړی او موږ اطاعت کړی، تا را باندې څه فرض کړي موږ ادا کړله. الله امام، الله مفسر او الله یو عالم وی چې ما کله وکتل نه عبدالله بن مسعود د جومات په ګډ کې تورتم کې ناسو، رب کائنات ته جړله. الله موږ هم تا ته دا درخواست کو، تا راته حکم کړی روژه م ونیوله، الله تا د تراویح حکم کړی موږ ادا کړلې، الله فرائض هم دله ادا کړله، حق به هم نه ادا کړی خو الله دا په خپل دربار کې قبول کا. الله ګناهونه معاف کا. یا الله د محمد رسول الله شفاعت هم نصیب کا. الله دا غسم مینه او محبت دی د قیامت ورځ باندې موسی حشر وکا. الله د صحابه په صفونو کې مرا پاتسوه. الله د صحابه سم مینه ده. الله د صحابه کرامو سره حشر وکا. الله چې څومره سپینګیری وفات شوي، څومره بوډایګانې وفات شوي دي، الله د دې جسم د والده الله قبر منور کا. الله زمونږ والد صاحبه الله چې څومره د دې ناستو مجمع څومره مشران وفات شوي کو نارینه زنانه دي، الله جنت الفردوس نصیب کا. الله جنت الفردوس نصیب کا. یا کریم یا رحیم ذاته چې څومره مشران ژوندي دي عمرونو کې برکتونه واچوه، چې څومره کشران دي عمرونو کې برکتونه واچوه. یا کریم چې څومره نوجوانې زنانه دي عمرونو کې برکتونه واچوه، د خپل عبادت دپاره ول صحتونه نصیب کا. یا الله ته نه راضي شه، الله داسې راضي شه چې بیا ناراضه مه شه.
څومره د تبلیغ جماعتونه دي الله به هر ملکي دي دې ملکي دي الله ته حافظ او ناصر شه د کورونو د اولاد حفاظت یې وکړه الله چې څومره مجاهدین دي د اعلاء کلمت الله دپاره د ستا د قانون د نافظولو دپاره په حق سره یا الله جنګیږي الله د هغو حافظ او ناصر شه الله د هغو د کورونو د اولاد د بچو حفاظت وکړه څومره شهدا درغلي دي الله شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړه یا الله چې څومره مرکزونه دي د هغو حافظ شه الله چې څومره جوماتونه دي حافظ یې شه چې څومره مدارس دي الله حافظ او ناصر شه یا کریم یا رحیم ذاته چې څومره شهدا درغلي دي شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کا یا الله چې څومره جیلیان دي الله کو مجرمان دي کو غیر مجرم دي الله ستا دربار ته محتاج دي دا غو څه بل وس نه رسیږي الله دې تورتمون نه وباسه الله خپل کورونو ته په خیر او عافیت را واپس کا الله زمونږ په دې ملک امن راوله الله خصوصا په دې باجوړ کې امن راوله یا الله زمونږ د مؤمنانو دا وینه تویول یا الله نور بند که یا الله د دې امتحاناتو نه مساته الله د امتحاناتو نه مساته الله د ایمان د ضایع کېدلو نه مساته یا الله د ایمان د خرابېدلو نه مساته الله ایمانونه محفوظ که الله عبادتونه محفوظ که الله چې څومره عبادتونه هم کړي دا د حبط نه یا الله محفوظ که الله ته قبول کا یا الله د فتنو نه مساته الله امنیت په دې ملک راوله الله د مشرانم الله د کشرانم صلح او نیکان کا الله دا زمونږ عملونه دي یا رحمان د پیغمبر وینا ده چې کله ستاسو حکمرانان ناکاره شي نو تاسو خیرې مه کوئ خپل عملونه برابر کوئ ربه زمونږ عمل برابر کا الله زمونږ عمل برابر کا الله زمونږ د مشران نیکان او صلحا کا الله د قرآن قانون او خلافت اسلامیه الله په دې ملک باندې نافذ کا الله چې په کومو ممالکو کې مسلمانان دي الله په هغو باندې امتحانات دي ته په اسانه کا الله امنیت پکې راوله الله امنیت پکې راوله یا کریم یا رحیم ذاته تنه ناراضي شه الله چې څومره بیماران دي شفای کامله عاجلې نصیبه کا الله کو په دې حاضره مجمع کې څومره نارینه زنانه ستا دربار ته لاس نیولي په زړه باندې څومره حاجتونه دي د خپلو خزانو نه ول الله پوره کا الله د خپلو خزانو نه ول پوره کا د دې کلي اتفاق او اتحاد نصیب کا الله د اختلافاتو نه وساته ورونه سره زمونږ جوړ کا الله دې زمونږ سره مینه ده الله د علما او طلباو سره مینه ده الله زمونږ الله د پیغمبر وارثان د علماو ته ویلي دي یا الله من خو د هغې حقدار او مستحق نیو خو الله د دی را سره مینه ده او ښه ګمانونه دي الله دی له اجر عظیم ورکه الله دی له اجر عظیم ورکه د دې مینه او محبت الله دا نږدې خلک زمونږ د دې مدرسې سره مینه او محبت کوي کومک کوي مرسته کوي نارینه زنانه الله دنیا او آخرت یې ښایسته که الله خوشحالیانې نصیب که الله کو څومره قرضدار وي قرضدار الله د قرضونو نه اخلاص که الله کو د چا کاروبارونه الله تجارت حلال نصیب که الله په تجارتونو کې ول برکتونه واچوه کو د چا حلال کاروبار نه یا الله حلال کاروبار نصیب که کو د چا اولاد نه یا الله نیکمل صالح اولاد ولا ورکه کو د چا بیبیان نه یا الله نیکمل صالح بیبیان ولا ورکه الله کو د چا دا ویه الله غي وته نیکمل که الله اتفاق نصیب که چې د دنیا نه درجو د کامل ایمان سم درواله دا کلمه په خپل جاری ک لا اله الا الله محمد رسول